سلامونه ارشد خان یا د سونو پښتونخوا د پر ټل نه په دې وخت کې موجود یم په ټل بازار کې لکه څرنګه چې اختر ته ورځې کمې پاتې شي نو په بازار کې د خلکو رش سیوا شي نو نور ملک برخو په شان په ټل کې هم د اختر تیارانې روانې دي خلک راځي خپل ځانونو دپاره بچو دپاره شاپینګ کوي د اختر تیاری کې لګیا دي نو موږ سره هم دلته کې خلک موجود دي غواړم چې هغې سره هم خبره وکړم چې هغه د په اختر تیاری کې څه وایي جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی څرنګه خیر ده خیر دی ورمې او اختر تیارانې خو ماشاءالله ارشد به ډېرې ښې روانې دي خو اختر مخکې وانتې اخترونه اوس خوندونه هم نشته خو بیا هم خلک لګیا دي بس د اختر صداوان کې لګیا دي دا ګوري ملګري راغلي دي هر سړی لکه شاپینګ ته راوتلی هر سړی د خپلې خوښې شی ځان ته اخلي اختر دپاره نو الحمدلله ډېر ښایسته روان دي بس درته ووایه چې په تېر کال په نسبت په دې کال په چې کوم څیزونه دي په هغې هغه کې قیمتونو کې اضافه شوې ده که نه ده شوې خامخا خو د حالاتو مطابق کال په کال لکه ګراني راسي اساني نه راسي پوه شوې نو خامخا یو نیم شی هر یو شی ختلی دی قیمتونه سیوه شوي دي او دا د حالاتو وجې مخکې به دې بازار کې دې ټایم کې دومره رش کش به په دې مارکیټ کې حتی د خپو کې خو نو ځای به م نه و دا ملګرو ته پته لګېږي په دې مارکیټ کې به ډېر رش کش و اوس هغه خوندونه هغه رش کش د هغه حالاتو د وجې هغه خوندونه هغه مینه محبت هغه د اختر خوندونه نشته خو بیا هم خلک را روان دي اختر سادوانې کوي او په اخره کې د ځوانانو دپاره پیغام هم اختر اخره کې ځوانانو لپاره دا پیغام ورکوم چې اختر شپې ورځې دي لکه مینه محبت سره اختر باید تیر شي ډېر ځوانان داسې دي چې لکه موټرسایکل یې نن سبا چلوي که نه ډېر تیز ویلینګ په کوي هغوی ته موږ دا خواست کوو چې خپل مور پلار ته وګورئ ورونو ته وګورئ کور ته وګورئ نو ډېر احتیاط سره باید د موټرسایکل ویلینګ یا د ګاډ والا وي ډېر احتیاط سره باید دا چلوي جی مننه ډېره مننه جی بالکل خلک دغه وایي چې د تېر کال په نسبت سږ کال په قیمتونو کې اضافه شوې ده خو بیا هم خلک چې کوم دي هغه راځي او د اختر تیارانې کې مصروف دي جی